امام شافعی رحمت الله علیه ډېرې مناظرې کړي. د امام شافعی رحمت الله علیه باره کې راځي وایي دی یو باغ ته لړو یو باغچې ته او په باغ کې ګرځېدو وایي 70 منکرین راغه. دغه دهریانو نه 70 کسان راغو. د امام شافعي صاحب نه ګیره تاو که ګیر چاپېر ته تو شو. ورته وایي امام شافعي نن به مونږ ته دلته کې ته د رب ذوالجلال په وحدانیت باندې یو عقلي دلیل وې که دلیل دې پیش نه کو نو مونږ به تا دلته کې وجنو. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي زما بیان ته غوږ کېدی. وایي په دې باغ کې یوه ونه لګېدلې شاتوت، هغې ته اشاره وکړه. شاتوت کې پاڼې دي. دغه پاڼه چې کومه ده دا تکه شنه ده. دا پاڼه چې کله هرن زناور په ځنګل کې وخوري د دې نه څه پیدا کېږي؟ مشک ترې نه پیدا شي. خو چې کله د شاتوت دا پاڼه د شاتو مچۍ وخوري د دې نه څه پیدا کېږي؟ رس ترې نه وباسي. څه ترې پیدا کېږي؟ شات ترې پیدا کېږي. خو چې کله د شاتوت دا پاڼه چیلې وخوري نو مقصود کاري صاحب څه ترې پیدا کېږي؟ پی ترې نه پیدا کېږي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي اونم یو ده، سرانګم یو ده، پاڼم یو ده، رنګ یو دی. خو چې کله مختلف ځناور خوري نو مختلف څه کېږي؟ د هغې نه قسم مختلف ثمرات او میوې ته نه پیدا کېږي. وایي په دې پاڼه کې دا کمالات چا چولی دي؟ امام شافعي رحمت الله علیه دې معاندینو منکرینو ته وایي فمن ذا الذي جعل هذه الاشیاء مع ان الطبع واحد. دې کې دا مختلف څیزونه پیدا کړ. هغه معاندین، هغه دهریان، هغه منکرین چې د امام شافعي رحمت الله علیه دا بې نظیر تقریر او مثال او دلیل عقلي واورېدو، هغې د خپلې مردارې عقیدې نه توبه ویستله او د امام شافعي رحمت الله علیه په لاس باندې توبه کا او دین اسلام ته ټول څه شو؟ ټول دهریان 70 وانه را داخل شو. نو د مناظرې چې کله د اظهار د حق دپاره بیا رب ذوالجلال د دغه انسان سره څوک چې د اظهار د حق دپاره مناظره کوي رب ذوالجلال د ده سره څه کوي؟ خپل امداد شامل حال کوي.